د ملک وزیر اعظم جوړ شي. نو تاسو ماته ووایه ملګرو چې دا حق خو پاکستانیانو 10 کاله مخکې بېنظیري ته ورکړی و چې دی وزیر اعظم کړه، او د هغې ښځې حق کې حکمراني آئین مطابق ټول قوم تسلیمه کړه. نو چې کوم ملک چې یوې ښځې ته وزیر اعظم جوړېدو چې هیڅ رکاوټ نشته، نو ته کوم حق اخباره غواړې چې دې ته حق نه ده میلاو شوی؟ په موږ ملک چې دراني صاحب ناست ده 2 میډیکل کالجونه جوړ کړل، د ښځو پاره مستقل میډیکل کالجونه جوړ کړل. دا حق خو اسلام ورکړی ده او موږ یې د دغه حق علمبردار یو. خو چې کومو نارو سره کومو بېهوده نارو سره دا ښځې نن په میدان چې دي او دغه خلک چې دین بیزاره خلک دي دا یې تایید کوي، موږ دو خلقو ته علی الاعلان وایو چې موږ دغه بېهودګي په پاکستان چې تسلیم کولو ته تیار نه یو، نن هم نه یو، سبا هم نه یو او بله ورځ هم نه یو. بلاول بوټو دا خبره کړې وه چې موږ ښځې ته حق ورکوو چې دی د پاکستان وزیر اعظم رسي. ما پاکستانیانو هلته حق ورکړی و چې هغه ته را پیدا نه وي او مور دی وزیر اعظم کړې وه. نو په دغو نارو باندې موږ تاسو نسو غلطولی، دا قوم نسو غلطولی، رئیس ورسره چینو. که چیرې یو داسې حق وي چې هغه واقعي اسلام دې ته ورکړی یو آئین دې ته ورکړی. اوس 2 خبرې دي ورونو، یو دا ده چې اسلام به حق ورکړی خو آئین پاکستان به حق نه ورکړی. بیا موږ سره خبره وکړو، موږ مطمئن کړو چې موږ آئین چې تاسو سره ملګرتیا وکړو چې هغه حق دې ته ورکړو. خو که خبره د آئین او د اسلام نه خبره د قانون عملداری، نو پاکستان چې چلور حکومتونه تاسو کړي دي، تاسو ولې د ښځو ته حق د قانون حق نه ورکړی؟ چلور ورته حکومتونه کړي دي، نسل در نسل یې کړي دي، خو بیا تسلیم کا چې چلور کاله چلور حکومتو چې تاسو قوم ته حق نه کړی ور، نو تاسو چې د دې خبرې اهلیت سره نشته چې تاسو قوم ته حق ورکړئ. سیاسي پلیټ فارم باندې سیاسي خبره کوو، داسې خبره مه کوو چې موږ تاسو خبرې مخالفت کوو، تاسو موږ ته شکنجه کوو. موږ به خپلو جانو باندې شکنجه برداشت کوو، خو په اسلام باندې آئین باندې به انشاءالله آنچ نه راولو. صحابه کرامو تابعینو دا اسلام چې موږ ته نن رسېدلی ده او کومې قربانیانې هغو ورکړي دي، دا موږ قرباني خو 10 ته نه ده. موږ چې دغې اسمبلۍ ته ګډ شو او دراني صاحب نه و، مولانا صاحب نه و، موږ هغه اکابرین چې د دغو اسمبلیو اسرار و رموز دو ته پته و او دو به مخنیوی کولی شول. نو په ذهن چې به مې دا خبره راتله چې خدای پاکه موږ خو نابلده یو، نوي یو، چیرې یو داسې کار چې دو په خپل ریاکاري سره دغې اسمبلۍ چې قانون سازي په حوالې سره تیر نه کي چې موږ په پوه نه یو او سبا یې د قوم ته نقصان دي.
خو زه ملګرو یوه خبره درته کوم چې دا د الله فضل و کرم ده چې دا حکومت راغلی ده هر سازش موږ د دغه حکومت په پارلیمنټ چې ناکامه کړی او دی د خاص موږ ملګرو دعاګانې دي دغه ځای ته مې راوستل چې ما ته یوه ممبر جولی ونیوله چې خدای ته وګوره بیا مه راځئ زموږ نو انشاءالله دا سفر به جاري وي نن هر مجلس تاسو ته فوراً ورسېږي که د ناموس رسالت خبرې موږ الحمدلله په دغه پارلیمنټ چې هغې حق چې آواز بلند کړی که د ناموس صحابه خبرې موږ جګړه تاسو لیدلې ده که د شاعر اسلام جګړې موږ جګړه تاسو لیدلې ده او په هرې جګړې چې الحمدلله الله موږ ته فتح راکړی دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا حسن محمود صاحب جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جناب اکرم خان نورانی صاحب نعرہ تکبیر نو د پارلیمنټ نه بهر موږ اکابرینو راخیستي دي او پارلیمنټ چې موږ راخیستي دي پرېږدوو مې نه انشاءالله توبې به پکار زه د تاسو ټولو ملګرو انتهایي شکرګزار یم مشرانو او د خپلو اکابرو مبارکبادي ورکوم چې نن د دغې مدرسې نه دا فضلای کرام فارغ التحصیل شو دستار به کېږي د دو والدینو ته عزیزانو ته مبارکبادي ورکوم الله دې دا مدرسه آباده وساتي او دغسې برکات دې دغې مدرسې نه دغې معاشرې چې الله پاک تر خلکو ته رسوي زه د خپل مشر الحاج اکرم خان دراني صاحب شکریه ادا کوم او د مدرسې محتمم او علماء کرامو د تاسو ټولو ملګرو ځوانانو انشاءالله دا سفر به جاري وي چې څرنګه موږ د خپلو اکابرو دا سلسله پرېښې ده انشاءالله دا سلسله به دغسې جاري او ساري ساتو او په دغه جرأت سره په دغه استقامت سره الله تعالی د تاسو او موږ ټولو ته دین کار واخلي او د دغه د وطن لپاره د موږ نه کار واخلي واخر دعوانا الحمدلله